کله چې اهل کفر ته پته ولګېده چې یو مسلمان د عالم سره کینی د طالب علم سره کینی دغه شان د یو مبلغ او دیندار سره کینی دی خو دغه عالم په خپل رنګ کې رنګ کوي اغیارو تاسو ته عالم څومره وحشت کې ښکاره که تاسو ته دا طالب علم د دې مدرسې را دا څومره د یو کرکې په شکل کې ښکاره که تاسو ته دینداره طبقې څومره په یو کرکې شکل کې ښکاره کړې دا ولې حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لار روان دی حضرت عیسی علیه السلام د شیطان مخې له ورغی شیطان یو لاس کې ګبین نیولی دی شاتې نیولی دي بل لاس کې ایرې نیولی دي حضرت عیسی علیه السلام ورته وی څوک یې وی شیطان یم علامه عبدالحی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی غیبت باندې هغې کې را خبره ذکر کړې ده شیطان نه تپوس حضرت عیسی علیه السلام کوي ورته وایي دی لاس کې خو تا یو لاس کې شات نیولي ګبین دي نیولې په بل کې د ایرې نیولي دي آخر ولې دي نیولې په دې څه کوې وی دې باندې زه دوه قسمه خلک تباه کوم یو داسې چې کله دوه کسان یو ځای شول او دواړه کسان د یو بل غیبت شروع کړي الله فرمایل ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا غیبت کول دا د خپل مړ ورور مسلمان غوښې خوراک دي پیغمبر علیه السلام فرمایل الغیبت اشد من الزنا زنا نه هم بدتر دی غیبت کول نو زه غواړم دا چې دواړه د غیبت په ذریعې سره تباه کړم نو زه را شات روالم د دیو په ژبه پورې ومږم دیو له غیبت خوند ورکړي ګنټو ګنټو باندې بیا دا د یو بل غوښې خوري غیبت کوي بیا چې کوم دی نو د غیبت نه لرې کېدل د غیبت نه چې کوم غیبت پرېښودل د دې نه د دیو زړه بیا نه کېږي وی په دې رو باندې څه کوې وی دایرې مې دې لپاره راغستي چې ما ته پته را یتیم په لار روان دی یو کس له یتیم مخې له ورغی او یو کس ورغی د یتیم سره محبت شروع که او د شفقت لاس یې د په سر باندې راښکودل ما ته اندازه لګي چې هغه انسان له الله څه ورکړل زه چې کوم ځای هم یتیم وینم دا یې عالم دغه په مخ پورې مږم چې د خلکو د کرک او نفرت پیدا شي چې دغه مقام حاصل نکړي نن شیطان او د شیطان پجاریانو د شیطان الیکارو تاسو ته علما طلبا مدرسې مساجد مراکز په یو غلط شکل کې مخکې کړي دي چې دا مسلمان د یو صحبت کې رنګ نشي دا مسلمان د یو په رنګ کې رنګ نشي دا مسلمان متقی او پرهیزګار جوړ نشي دا مسلمان الله طرف ته ورنږدې نشي او خبردار د یو مقام دی قسم دی که داسې مقام تاسو قرآن او حدیث کې د بل چا وینې په امت کې لکه څنګه چې رسول الله مبارک د دې طالب علم دپاره ذکر کړی ما ستاسو مخکې پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک یو روایت بیان کړ تاسو چې مونځ ته راغلی یا د محفل له راغلی یا عمرې او حجونو له ځئ یا روژې نه سئ ذکر اسکار کوئ تپوس د دغې کس نه وکړه ولې ته کوې وایي چې الله پې جنت راکړي موږ د جنت طلبګار یو حاجي صاحب چې حج له ځي جنت طلبګار دی مصلي چې مونځ ته راځي دی د جنت طلبګار دی دغه شانتې عمرې والا چې عمرې له ځي د جنت طلبګار دی مبلغ چې تبلیغ له ځي جنت غواړي څوک چې ذکر اسکار کوي جنت غواړي دنیا کې یو هستي صرف یو هستي چې هغه که جنت غواړي او که نه غواړي خو جنت په خپله باندې هغه غواړي هر یو انسان دا وایي خدای ماله جنت راکې جنت وای خدا ماله دا انسان راکې هغه څوک دی نبی علیه السلام فرمیل من خرج فی طلب العلم كانت الجنة فی طلبی څوک چې د علم په طلب کې د کوره بهر شو څوک چې د علم په طلب کې بهر ته وت كانت الجنة فی طلبی جنت دغه په طلب کې شو منګ اعمال کو خدای جنت پې راکې جنت وای خدای دا طالب علم راکې دا څومره لوی مقام دی څومره لویه درجه ده هسې د ده سره چې ته مینه ساتې د ده سره ته ناسته کې در په سر د محبت او شفقت لاس راکوي د الله په نس به ستا څومره مقامي ستا به څومره درجه یو صحابي راغی ورته وایي د الله رسوله کمزور یم ویښته مې سپین شول د طالب مقام اورئ مختصر غونته خبره بیا ختمو د الله رسوله ویښته مې سپین شول اډوکې کمزورې شول نظر کمزوری شو رالم ستا خواله چې علم حاصل کم طالب علم جوړ شم پیغمبر علیه السلام ورته څه فرمایي غور سره واورئ رسول الله مبارک ورته وایي ښه طالب علم جوړ شوی رالی وی او وی اول زما نه خپل مقام اوره ته چې د علم په طلب کې زما خواله راتلې په کم کاڼې باندې راتلې ستا د مغفرت دعاګانې غوښتلي په کومه ونه باندې راتلې ستا دپاره استغفار کړي په کومه لوټه باندې چې راتې
ستانه چې کوم دی ستا دپاره د بخشش دعاګانې د الله نه غوښتلي موږ ته نن پته ولګېده چې دا خړ پړ طالب علم دا قاعده او سپاره او قرآن دا کتاب چې ترخ کې نیولی دی دا چې په کومه لار روان دی دا کاڼې بوټي د ده لپاره سفارش کوي الله ته دا ونې چې کوم دی نو سفارش کوي دا لوټې چې کوم دی نو سفارش کوي ای مسلمانه که چېرته د دغه طالب علم د دې عالم سره ته محبت ساتې د الله په نسبت باندې به ستا څومره لوی مقامي انشاءالله د اغیارو خبرو کې به نه راځو دا دیني مدرسې دا خبره ذهن کې یاد او ملحوظه وساتئ او دا خبره لږ سیریس والئ چې دا دینی مدرسې دا علما طلبا پرې مخ د ځمکې زموږ د بقا اسباب دي ګورې منګه د الله صاحب له کم دعوت نه ورکړی منګه کم دعوت نه ورکړی زموږ معاملات څنګه دي زموږ عبارات څنګه دي لاړ شئ مینګورې ته ورشئ د هغې آدم علیه السلام او د هوا د لوڼو لباس وینئ هغه کم دعوت الله عذاب له نه دی ورکړی اخر کم یو رکاوټ دی چې خدای ستا عذاب بیا هم په موږ نه راځي الله رزق بیا هم راکې الله رزق بیا هم راکې الله وریځې بیا هم رالیږې الله نور هم بیا راخیږي الله د شپې او د ورځې هغه تسلسل بیا هم جاري دی الله ځمکې موږ رانخ کو رخکته الله ځمکې بغاوت ونه که فصلونه بیا هم راکوي الله غرونه هغه دړې وړې لا نړل الله بیا هم په خپل ځای باندې هغه قایم دی الله سمندر ته بیا هم لګام ورچولی شوی دی سمندر بیا هم پر ځمکه باندې له پاسه ور ونښتو الله نظام برقرار دی آخر وجه سره بازار ته ورالو موږ ذهن ته را سوال راغی زما خپله دا سوال حل شي چې زه کله مدرسې ته ورشم دا طلبا وینم دا علما وینم دا مبلغین وینم دا د الله د دل پتنګان وینم دا الله د طرفه په زبان حال انسان ته زړه کې چې کوم دی نو هغه جواب میلاو شي ای زما بنده کوم سوال ستا ذهن ته راغلی و چې دنیا ولې برقرار ده نور ولې په خپل ټیم راخیږي شپه ورځ ولې په خپل ټیم چلیږي وریځ بیا هم ولې راځي باران بیا هم ولې وریږي الله سمندر ته بیا هم لګام دی الله ځمکه بیا هم فصل راکوي اوبه راکوي ځمکې په ښکته باندې را نښ کولو زما بنده ستا د هغې سوال جواب دا علما او دا طلبا دي دا علما او طلبا دي تا بازار کې کتلی د خلکو لباس تا د دکاندار معاملاتو ته وکتل تا د انسان ژبې ته غیبت ته کنځلو ته تا غلط نظر ته خلکو وکتل تا د خلکو غلط معاملات هغې ته خو کتلی خو تا مدرسه کې زما د طالب علم ته خو نه دی کتلی که نه تا د ځوان عالم ته چې د ده مټې قوي دي د ده دماغ قوي دي د ده ملا مضبوطه ده دی د دنیا هر یو کار کولی شي د دنیا نه ځان رغښتی دی او دغه طلبا ورته معصومان ناست دي زما کلام ورته ښیي دا علما چې زما د دین دپاره خپلې زندګۍ وقف کړې دا خو دې نه ولیدلي دنیا که برقراره ده نور دیو ته ګوري راخیږي وریځ دیو ته ګوري راځي سمندر دیو ته ګوري لګام یې ځان ته اچولی دی ځمکه باندې د دیو قدمونه دي ځمکه بیا هم پسر راخیږي ځمکه بیا هم زلزله نه راځي شپه ورځ دی علما او طلباو دې دینداره طبقې ته ګوري ځکه خپل تسلسل جاري ساتلی دی نو انشاءالله د دې خلکو سره خپل محبت ساتو د دې دیني مدرسو سره خپل محبت انشاءالله ساتو د دې طلباو علماو سره به انشاءالله مینه ساتو د دې محفل او صحبت کې به انشاءالله کینو د دې مبلغینو سره چې د یو ځای بل ځای نه راغلي خپله بسترې راوړي خپل خوراک کوي اعلان وکړي انشاءالله د دغه خلکو سره به کینو او په دغه ناسته کې به انشاءالله د الله نه جنت چې کوم دی نو دا طلب کوو تقوا او پرهیزګاري به هغه طلب کوو او دا سوال به کوو خدایا کم ټیم چې دا علما کرام د قیامت په ورځ پاسې دا طلبا د قیامت په ورځ باندې پاسې دا دینداره طبقه د قیامت په ورځ باندې پاسې د محمد رسول الله د لواء الحمد د جنډې د لاندې نه جمع کې الله ما هم د یو قدمونو کې هلته کې پاسې